چې دا د رسول الله سلام نمونه دي. وای دا څه خلق چې دا مقطعات چې کوم دي د رسول الله سلام اسماء دي. او په دې باب کې خود نمونه ډېر ذکر کیږي، طه او یاسین. شاعران مو یاد کړی الله په طه او په یاسین باندې. نو سوال لري چې عربو کې یو خاص قوم دی او د هغې لهجه ده حبش، هغې طه د رجل په معنا وایي. نو بیا حروف مقطعات نشو، بیا ورته طه وایي، طه به نه وي، بیا به صحیح ده طه. حاله چې تواتر سره دا حروف مقطعات دي، طه دی، دا صحیح نه ده. بل دا چې په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء راغلي دي، دا پنځه نمونه دي. احادیث ټول جمع کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه نمونه دي. یو محمد دی صلی الله علیه وسلم، بل احمد دی صلی الله علیه وسلم، بیا ماحی کفر مٹاون کے، حاشر او عاقب. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمونه دک دي. نور داغه صفتی نمونه خورل شي لکه رسول او نبی فلان فلان دا خورل شي، خو ذاتی نمونه کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ویل ادا غري په کې دا نشته. بل لا چې دا طه وغیرہ یادوي تاسو یا یاسین، نو علماء کرام د دې مخالفت کوي، بلکې وی دا چې دا نمونه ونشي کې خو ده. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کتاب دے تحفۃ المودود باحکام المولود. مولود منے نوزائیدہ معشوم، د معشوم سا احکام دی په اسلام کې. دا ډېر د کار کتاب دی، خو تر اوسه چا بندر ته توجه نه کړه چې اردو دان هم دی نه خبر کی. دا ډېر بهترین کتاب دی ابن قیم په کتابونو کې. تحفۃ المودود، مودود منے مینا کون کے، تحفۃ المودود د مینا کون کی د پاره تحفه بے احکام المولود، د چا چې خپل بچی سره مینه نو دا هغه د پاره دا کتاب تحفه ده. دا دی وګوري د بچی تربیت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي، د مینې اظهار وشي. ډېر د کار کتاب ده. دې لیکي د امام سهیلی په حواله باندې. امام سهیلی ډېر لوی سړی دی او دا خبره د هغه په الروض العنف کې ما قتل دا ما سره شته دی، دریم جلد کې 93 صفحه کې. او دا داغه اعلام نومي یو کتاب دی، په کې مشته دی. دا کومه خبره چې دی غي او چونکې دا حواله ورکړی دا موږ هم مسله ده نزد کړی دا. سهیلی مخکنه سره دی. ومما يمنع منه التسميه باسماء القران وسوره. نمونه چې کله ماشومان لګدو نو پای کې بعد قرآن په نمونو باندې نوم نګدو، دارنګه د دې په صورتونو باندې هم نوم نګدو. دا ممنوع کار ده. مثال سره مثل طه و یاسین و حمیم، طه یاسین و حمیم دا ممنوع دي، دا به انسان له نوم نګدو. وقد نص مالک علی کراهیت التسمیه بیاسین. امام احمد ویل یاسین نوم کې خودل مکروه دي. نو زمونږ علما وسوي هغه زمونږ امام نه دی. احمد زمونږ امام نه دی، کافرانو امام وي. دا هغه مسله ده. زمونږ وایي دا بوت مات کوي که نه، وجه ده که دا بل چا به ورته خیال نه نو هغه ورته خیال اوس ټیک ده. دا ټول زمونږ امامان دي، ځان مه تقسیموئ. په دې ما پوه کړي که احمد دی او که مالک دی، شافعي دی او که قاضي ابو یوسف دی او که امام ابو حنیفه دی رحمت الله تعالی علیهم اجمعین. دا ټول زمونږ امامان دي چې په دلیل پوهېږي. نو ګوره چې د چا اقرب قرآن و سنت ته دی پسې ده، په دلیل نه پوهېږي نو یو پسې ده بس ټیک ده. دا د هېڅوک څه نه وایي، ظلم مه کوئ. دا ذکره السهیلی، امام سهیلی د دې ذکر کړی دی. بیا وی واما ما یذکره العوام
عوام چې کوم دا یادوي چې ان یاسین او طه من اسماء النبی صلی الله علیه وسلم چې یاسین او طه د پیغمبر نمونه دي. اوس عوام نه خواص یې وي منبرونه باندې خلک ذکر کوي دوی دا عوام وي پوه عوام ته علما څه وي عوام کل انعام عوام کل انعام کل انعام باندې څوک نه پوهېږي یعنې عوام د ډنګرو په شان دي. ته زما مولوي صاحب دی دا میان چې کوم دی دی وایي دا مولیان زمونږ غویان دي هغه په سواریو جنت ته وځو نه یو بل ته کنځلې کوي ته هغه ته غوی وایه او تا ته غوی وایي جهالت حد دی. مونځ ورپسې هم کوي غوی ورته وایي غوی ویل چاته ښه خبره ده دا سپکې خبرې دي. د علماء دیوبند کتابونه خاص کر چې ګورئ که نه د مناظرې سره متعلق نه عوام سره یې کله انعام ضرور لیکلي وګورئ خیر دی دا خو اوس لږ خلکو کې شعور بیدار شو نه کله انعام یې لرګړ دی ورنه ټول څومره چې دي ټول به عوام سره کله انعام لیکي ظلم دی. عوام چې دا وایي چې یاسین او طه من اسماء النبی فغیر صحیح دا صحیح نه ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء نه دي. لیس ذلک فی حدیث صحیح ولا حسن ولا مرسل ولا اثر عن صاحب بس بنیاد ولو بس پدې کې نه صحیح حدیث تا نه حسن نه مرسل او نه چرتا د صحابي قول شتا اثر پدې کې ته کوم ځای نه دا پیغمبر نمونه. وانما هذه الحروف مثل الف لام میم وحامیم والف لام را ونحوها بلکې دا د الف لام میم او د حامیم او د الف لام را غوندې مقطعات دي. یاسین او طه حروف مقطعات دي. د دې کتاب صفحه 184 تحفة المودود باحکام المولود.